اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په نوې لیکچر کې ټول ملګرو شاګردانو ته خوش آمدید ویم. نوې لیکچر چې کوم دی زموږ سره 1.3 رول اف نیشنل ګورنمنت ان انټرنیشنل باډیز چې مطلب د هیلث اینڈ سیفټي باره کې چې کوم دی زموږ سره نیشنل ګورنمنت مطلب انسایډ د کنټری چې کوم قانون دی پاکستان کوم قانون دی زموږ سره ان انټرنیشنل باډیز مطلب دا دی چې د انټرنیشنل څه د باندې چې کوم دی قانون کمی خبرې کوي. نو دا به نن ان شاء الله په دې لیکچر کې مونږ په ډیټیل سره وایو. راځو رول اف نیشنل ګورنمنت ان انټرنیشنل باډیز ته. نو الریډي موږ ته پته ده چې کوم زموږ سره انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشنز دی نو ټول کنټریز چې کوم دي زموږ سره دا د یونایټډ نیشن ایجنسی اف یونایټډ نیشن انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن چې کوم دی دا د چا حصه ده؟ د ایجنسی اف یونایټډ نیشن. نو دا د یونایټډ نیشن حصه ده. نو موږ ته بیا پته ده چې را موست کنټری آر ممبر. نو د یونایټډ نیشن چې کوم دی د ټول کنټریز چې کوم دي دا بیا د یونایټډ نیشن ممبرز چې کوم دي زموږ سره ممبرز دي. نو مطلب دا دی چې انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشنز چې کوم دی د دې د ټول کنټریز هم ممبر دي ځکه چې ټول کنټریز بیا د چا ممبر دي؟ د یونایټډ نیشن ممبر دي. نو اټومیټیکلی ټول کنټریز د انټرنیشنل لیبر یا د آیلو ممبر حصه هم جوړېدای شي. صحیح ده. نو سیټس انټرنیشنل سټینډرډ فار هیلث اینڈ سیفټي پبلشینګ کنونشن اینڈ ریکمنډیشنز. مطلب چې کوم زموږ سره انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشنز دی دا دوه سټینډرډ چې کوم دی زموږ سره پبلش کوي. یو زموږ سره کنونشن پبلش کوي، بل چې کوم دی زموږ سره ریکمنډیشن پبلش کوي. اوس کنونشن څه ته وایي، ریکمنډیشن څه ته وایي، دا په ډیټیل سره وایو. نو کنونشن څه ته وایي؟ کنونشن سمپلی کریټینګ یا کریټ بایډینګ اوبلیګیشن اور پالیسیز ټو امپلیمنٹ دیئر پروویژنز. مطلب دا چې کوم زموږ سره کنونشن دی دا سمپل چې کوم دی پالیسیانې جوړوي. سم د هیلث اینڈ سیفټي پالیسیانې چې کوم دی زموږ سره او بل چې کوم دی زموږ سره کوم اوبلیګیشنز دي مطلب قانون چې کوم زموږ سره څه خبري وغیره قانون کې چې کوم د نظم آرټیکلز وغیره دا چې کوم دی کنونشن جوړوي. او دې نه علاوه چې کوم د دې امپلیمنٹ کولو او د دې د پرووایډ کولو چې څومره هم پروسس دی دا څوک کوي؟ دا کنونشن چې کوم دی زموږ سره کوي. وایي نو لیګل اتھارټي مطلب دا دی چې د دې داسې خاص اتھارټي په دې کنټریز دا موږ چې وایو چې انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن دا ټول کنټریز د دې ممبرز دي. نو د دې کنونشنز یا دې علاوه چې کوم دی د آیلو یا دې علاوه ریکمنډیشنز دي د دې داسې څه خاص نو لیګل اتھارټي دا نشته دی اتھارټي. نو مطلب دا دی وایي انلیس ریټیفاید بای د ممبر سټیټ انټو اټس اون لیګل سټرکچر د څو پورې چې یو ملک دی یو سینټ یو ملک دی هغه دا قانون راوالي کنونشن او د سینټ اسمبلی نه یا دې نه علاوه چې کوم زموږ سره نیشنل اسمبلی نه د هغې نه پاس کړي او دا څه یو قانون ته راشي. نو د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د دې کنټریز نه تپوس وغیره کولی شي. خو د دې بیل د پاس کېدو نه د سینټ نه یا دې نه علاوه چې کوم زموږ سره نیشنل اسمبلی ده د دې نه مخکې د بیل پاس کېدو نه مخکې چې کوم دی د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په دې ملکونو باندې څه زور زبردستي نشته دی. اوس راځو ریکمنډیشنز ته. ریکمنډیشنز څه ته وایي؟ نو پرووایډ ګایډنس آن پالیسی چې کوم زموږ سره کنونشن کې کومې پالیسیانې جوړېږي د دې مطابق چې کوم دی ګایډنس پرووایډ کوي یا ډیټیل پرووایډ کوي. د څه د لیګیسلیشنز چې کوم قانون جوړ شوی په کنونشن کې د هغې ډیټیل ګایډنس پرووایډ کوي او دې نه علاوه چې کوم پریکټس دي زموږ سره د کوم ورک پریکټس دي زموږ سره په هغې باندې چې کوم دی زموږ سره قانون چې ګایډنس یا دې نه علاوه ډیټیل پرووایډ کوي. ورک پریکټس مطلب دا دی چې کوم زموږ سره کرین به څنګه پریکټس کېږي، دې نه علاوه فلټي به څنګه سریږي، سکیپ فولډینګ باندې موږ په کومه طریقه باندې کار کوو نو دې ته موږ ورک پریکټس وایو. اوس راځو اگزامپل اف ریګولیټري انټرنیشنل فریم ورک چې کوم زموږ سره انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن موږ وایو د دې اوس موږ سمپل یو دوه اگزامپل وایو زموږ سره. نو ریګولیشن اډاپټډ بای د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشنز چې کوم زموږ سره ریګولیشنز په دې کې اکوپیشنل سیفټي اینډ هیلث کنونشن یا دې ته موږ سمپلی C155 وایو. نو چې کوم زموږ سره په انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن کنونشن C155 دی. نو C155 څه باره کې دی؟ نو دا څه جوړوي؟ ا ګول سیټینګ پالیسی فار کمپنیز اینډ نیشن. دا سمپل چې کوم دی زموږ سره د کمپنیز یا د نیشن باره کې چې کوم دی زموږ سره هیلث اینډ سیفټي پالیسیانې جوړوي. اوس موږ ریکمنډیشنز ویلې. نو ریکمنډیشن څه ته وایي؟ اکوپیشنل سیفټي اینډ هیلث ریکمنډیشن 1981 یا R164 دی ته هم موږ وایو. اوس موږ ویلو چې کنونشن زموږ سره پالیسیانې جوړوي ډیټیل به په ریکمنډیشنز کې. نو اوس د دې بره C155 ریکمنډیشنز چې کوم دی لاندې په ډیټیل سره ورکړي. نو اوس ریکمنډیشن څه دي؟ وایي سپلیمنټس C155 چې کوم زموږ سره د C155 سپلیمنټ یا دې نه علاوه ډیټیل چې کوم دی زموږ سره دا به په دې کې پروت دی. اینډ ګیو مورس ګایډنس دې نه علاوه چې کوم دی د C155
2005 more home guidance provide کوي and how to comply with its policies او دین ارو چې کومي پالیسیانې په کنونشن کې جوړې شوی په دې باندې مونږه په کومه طریقه باندې عمل کوو. اوس رسو د امپلایر ریسپانسیبিলিټیز چې کوم دي دا مونږ اوس په انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن کې ګورو چې دا په کوم ځګین کې نو په آرټیکل نمبر 17 of C155 identifies obligations placed on employers مطلب دا چې C155 کې آرټیکل نمبر 716 چې کوم دی زموږ سره دا رسبه باندې کې نه د امپلایر ریسپانسیبিলিټیز باور کې د امپلایر ریسپانسیبিলিټیز څه دي نو پهلا و امپلایر انشور څه کوي انشور دیٹ ورک پلیس machinery equipment in work processes are safe without to risk to health मतलब چې کوم زموږ سره ورک پلیس ته مشینری دا اکوپمنٹ دی پروسیسز دا به ټوټل صحیح سیف پي without risk پي زموږ سره بل ensure that chemical physical and biological substances and agents are without risk to health when protective measures have been taken मतलब دا نه چې کوم زموږ سره یو کیمیکل فیکټری ده پای کې زموږ سره فزیکل هیزنټس راتلی شي دینل بایولوژیکل سبستانسز مطلب دا چې نور څه داسې بایولوژیکل ایجنټس وغیره دي زموږ سره ایجنټس وغیره دي دا به هم زموږ سره صحیح وداوټ ریسک پای کله چې کله زموږ سره الریډي مونږه پروټیکټیو میجرز اغستی په دغه حالت کې چې کوم د زموږ سره او دین علاوه بل ریسپانسیبিলিټی څه ده وی پرووایډ اډیکویټ پروټیکټیو کلاتینګز and equipments to prevent risk of accident or adverse health effect وې دین علاوه چې کوم د امپلایر ریسپانسیبিলিټیز چې دا به پرووایډ کوي څه پروټیکټیو کلاتینګز به پرووایډ کوي اکوپمنټس به پرووایډ کوي او دین علاوه چې نور هم دمره د ایڈورس هیلث افیکټ باره کې چې نور هم څومره مسلې دي دا غي مطابق به دا څه پی پیز ورکر ته پرووایډ کوي چې څه چل وشي چې کوم زموږ سره اکسیډنټس دي وغیره دي النس دي دا زموږ سره پریوینټ شي زموږ سره اوس راځو موږ ویل چې کنونشن زموږ سره سیمپل پالیسیانې پرووایډ کوي نو اوس د امپلایر موږ آرټیکل نمبر 16 کې ویل صحیح ده نو اوس راځو د دې ډیټیل په R164 کې په کوم ځای کې په آرټیکل نمبر 10 کې نو اوس دا غي ډیټیل موږ ګورو چې ډیټیل څنګه ده نو ډیټیل کې پهلنی خبره دا کړې ده چې provide and maintain workplace machinery and equipment and use working method that are safe چې کوم زموږ سره workplace ته machinery دا equipment دا به ټوټل سیف زموږ سره بل give necessary instruction بل چې کوم necessary instruction دا به پرووایډ کوي training به پرووایډ کوي and supervision دا به پرووایډ کوي in implication and use of health and safety measures او دین علاوه چې کوم زموږ سره health and safety measures دا به هم یو استعمالي بل introduce organizational arrangement relevant to activities and size of undertaking څومره چې زموږ سره organizational arrangement دي زموږ سره د څه د activities مطابق دا به introduce کوي ورکړه بل څه دی provide personal protective equipment یا PPEs and clothing without charge to worker چې کوم زموږ سره PPEs دي دا به ورکړه ته پرووایډ کوي خو without charge پاین بل چې کوم د زموږ سره ensure that work organizations particularly working hours and rest break does not adversely affect occupational safety and health مطلب چې کوم زموږ سره د ارګنایزیشن کې چې کوم زموږ سره working hours دي او rest break ته زموږ سره دا به نه دغه کوي چینج کوي یا به دین علاوه دا به داسې نه پرووایډ کوي چې کوم ورکرز دي زموږ سره د دې هیلث اینڈ سیفټي چې کوم اوکوپیشنل پرابلمز دي دا زموږ سره افیکټ شي دین علاوه ټیک ریزنیبل پریکټیکیبل میجرز وذ ا ویو ټو الیمینیټ ایکسیسیو فزیکل اینڈ منټل فټیګ مطلب د دې حد پورې به کوم د امپلایر سیفټي فالو کوي یا سیفټي میجرز بور کوي چې څه چل وشي الیمینیټ ایکسیسیو فزیکل مطلب دا چې کوم زموږ سره جسمانی تکاوت ته ان منټل فټیګ چې کوم زموږ سره ذهني تکاوت ته دا هم لري شي بل کیپ ټو اپډیټ وذ ساينټیفیک ان ټیکنیکل نالج ټو کمپلایډ وذ د اباو مطلب دا د دین علاوه به امپلایر د ټایم سره سره بزان سره اپډیټ هم ساتي اوس راځو ریګولریټي فریم ورک چې کوم دی وای ILO has also published convention associated with the specific hazards مطلب دا چې ILO د specified hazards لپاره هم چې کوم دی چې کوم قانون دی وغیرہ پاس کړی دی نو په C155 کې ریډیشن پروټیکشن 1960 دا هم زم سره قانون پروت دی بل C162 چې کوم دی زم سره asbestos 1986 دا هم قانون دی او health and safety in construction C167 چې کوم د 1988 دا هم زموږ سره د سپیسیفاید هیزرد لپاره قانون پروت دی اسبسټاس ته اسبسټاس چې کوم د زموږ سره مخکې به داسې زموږ سره میټلز دا اسبسټاس د میټل یو کیټیګری ده یا د میټل یو پارت دی زموږ سره یا سمپل میټل دی زموږ سره دا به مخکې په واټر کې ډیر زیات ډیزالو کېدو د دینه به کینسر کاس کېدو نو اوس چې کوم دی دا ختم کړی دی مکمل اوس دا نه استعمالیږي ځکه چې دا قانون ILO بین کړی دی زموږ سره اوس راځو what employer must provide
اوس به امپلایر چې کوم دی منیمم څه ریسپانسبلیټیز دي چې څه به پرووایډ کوي نو څه پرووایډ کوي په دې کې سیف پلیس اف ورک به پرووایډ کوي مطلب دا چې کوم زموږ ایریا دا به سیف ایکسس ایګریس په مطلب دا چې کوم زموږ وتورن تو لري دا به سیفي سیف پلانټ اینڈ اکوپمنټس چې کوم ماشینری وغیرہ د پلانټ دا به سیفي او دین علاوه د نیډز ټو انسپیکټ دا به انسپیکټ په ټایم باندې سرویسز ان ریپلیس ماشینری دین علاوه چې کوم سرویسز دي وغیرہ دي دا به په ټایم پرووایډ کوي او ماشینری به ریپلیس کوي څه ویل ډیپند آن د لیول اف ریسک چې ان کیس هم سر ریسک وغیرہ ته سیوا کیږي نو ریپلیس کوي به ماشینری وغیرہ بل سیف سیستم پر به پرووایډ کوي دین علاوه چې کوم زموږ سره پروسیجر ته سیف سیستم پر دا مخکې ټاپک کې وایو دا به هم پرووایډ کوي دین علاوه شوډ بی سیف ان آل سرکمسټانسز مطلب دا دی چې اس اف دبليو چې دا کله پرووایډ کوي نو دا په ټول حالاتو کې سیف زم سره اپروپریټ ریویو دا به د ریویو کوي پلانینګ به هم کوي او دینه کنټرول انشور کنټینیو سیفټي اف میثډز چې کوم زموږ سره دا به چې کوم زموږ سره پلانینګ کوي دین علاوه کنټرول کوي بس چې په سیفټي کې کنټینیوټي راشي زموږ سره دین علاوه ټریننګ به پرووایډ کوي سپرویژن به پرووایډ کوي او دین علاوه کمپټنټ سټاف چې کوم دی دا به هم پرووایډ کوي دا د چا ذمہواری ده د امپلایر ذمہواری ده اوس راځو کمپټنسي ته یاره کمپټنسي سیسز دی زموږ سره نو کمپټنسي مطلب دا دی کې نالج ابیلیټي ټریننګ ایکسپیرینس مطلب دا کېټ سمپل دی ته مونږ وایو چې یو کس ته دغه سره نالج هم شته ابیلیټي هم شته ټریننګ هم شته ایکسپیرینس هم شته نو دې کس ته مونږ بیا سو وایو کمپټنټ یا کېټ وته وایو که په دې کې یو ور سره هم نو دا به زموږ سره کېټ نشماري کې اوس راځو apart from employees who else must the employer protect مطلب دا چې کوم زمونږ سره ورکرز دي الریډي خو د امپلایر ریسپانسبلیټیز دا خو د ورکر نه علاوه امپلایر به نور څه چې کوم دي نور داسې کوم کسان دي چې دا به پروټیکټ کوي نو په دې کې انیون who may be affected by what they do مطلب دا چې امپلایر کوم اکټیویټیز کوي د دې نه چې څومره خلک افیکټ کیږي دا به پروټیکټ کوي نو په دې کې زموږ سره ویزیټر هم راځي کانټریکټر هم راځي نایبر هم راځي جنرال پبلک هم راځي ویلینز هم راځي مطلب بدماشان وغیرہ چې ته مونږ وایو دا مخکې په ډیټیل سره وایو چې ویزیټر کانټریکټر نایبر دا په ټول په ډیټیل سره وایو د دې نه علاوه چې کوم دی پیپل ایٹ سپیشل ریسک زموږ سره په ورک سایټ کې داسې کسان دي چې هغې له به مونږ په سیفټي ډېره ورکوو یا به مونږ د هغې له په سیفټي کې ډېره زیاته توجه ورکوو چې دا زموږ زخمیان نشي نو دې ته مونږ پیپل ایٹ سپیشل ریسک وایو په دې کې زموږ سره څوک راځي ینګر پرسن elder people nursing in expected mother مطلب داسې زنانه چې په خېټه باندې ماشومي او بل ډیسیبل پیپلز چې کوم دي دا به زموږ سره راځي صحیح ده نو دا مخکې په ډیټیل سره وایو بیا خیر سره اوس راځو چې کوم دی زموږ سره وایي چې کوم وایي اني ون افیکټډ بای د بزنس اکټیویټیز هغه کسان چې د بزنس اکټیویټیز هم پروټیکټ کیږي نو هغه به څه کوي امپلایر به پروټیکټ کوي په دې کې کوم راځي ویزیټر راځي نو ویزیټر کې زموږ سره دوه یو انوایټډ مطلب دا چې چا ورته کال کوي کانټریکټر بل ان انوایټډ چې چا راغوښتیم نه بس نه جان نه پہچان مې تر مهمان ولای بل لافول چې کوم قانوني مطلب انفورسمنت ایجنسیز وغیرہ بل ان لافول چې غیر قانوني زموږ سره مطلب دا چې دا زموږ سره کمپنیز انسایډ کم یا آوټ سایډ د کنټری هم راتلی شي بل په دې کې کانټریکټر هم راځي او دین علاوه چې کوم دی ممبر پبلک پکې هم راځي اوس راځو ورکر یا امپلای ریسپانسبلیټیز مو خو د امپلای ریسپانسبلیټیز ویل خو د ورکر ریسپانسبلیټیز سیدا په ډیټیل سره وایو نو په دې کې آرټیکل نمبر 19 چې کوم دی اپ C155 also place obligation on worker مطلب دا دی چې کوم زمونږ سره د ورکر ریسپانسبلیټیز دا هم په ډیټیل سره وایو نو دا ایکسپینډ ان R164 کې چې کوم دی هم ایکسپینډ شوی دی کوم دی په ډیټیل سره لاندې دی نو اول چې کوم دی ټیک ریزنیبل کیر اف دیئر اون هیلث اینڈ سیفټي ان دیٹ اف ادر پیپل مطلب دا دی چې اول به خپل ځان سیفټي خیال ساتي دین علاوه چې کوم ورکرز دي مرګري دي دا غي هم خیال ساتي بل کمپلاین وذ د سیفټي انسټرکشن اینڈ پروسیجرز چې کوم زموږ سره سیفټي انسټرکشن دي پروسیجرز دي په دې باندې به هم عمل کوي بل یوز اف all safety equipments properly چې کوم زموږ سره سیفټي equipments دي په دې به هم پراپرلی څه کوي عمل به کوي بل report any situation that they believe could be hazards in which they cannot themselves correct مطلب چې کوم زموږ سره داسې یو سچویشن یې فایر ولګي نوټسس کې فولډینګ باندې اکسیډنټ وشو دته پته ولګي چې دا زه په خپله نشم کریکټ کولی هینډل کولی شم د دې به ریپورټ کوي مخکې بل ریپورټ اني ورک ریلیټډ اکسیډنټ اینډ ال هیلث مطلب که زموږ سره یو ورکر بیمار یا اکسیډنټ وشي نو د دې به هم مخکې څه کوي ریپورټینګ به کوي زموږ سره
اوس راځو ورکر یا امپلای رائټس چې کوم د امپلای رائټس دي د ورکر رائټس دا په ډیټیل سره وایو. نو ارټیکل نمبر 19 اف C155 سټیټ دیٹ ایوری ورکر مست بی مطلب چې کوم زموږ سره ارټیکل 19 C155 وایي چې هر ورکر ته به څه پرووایډ کیږي په دې کې ګیو ایډیکویټ انفارمیشن اور ایکشن بی امپلایر هیز ټیکن ټو انشور سیفټی اینڈ هیلث چې کوم زموږ سره د سیفټي مطابق څومره انفارمیشنز دی ایکشن وغیرہ غوښتل شوي دي د دې باره کې به دې تصور کړئ انفارمیشن ورکړئ بلکې د رائټس ټو د نیسیسری ټریننګ اینډ سیفټي اینډ هیلث چې کوم زموږ سره ټریننګ نیډز دي مطلب کم څنګه کې ټریننګ ضرورت دی دا به ورکر ته پرووایډ کړئ بل کنسلټډ بای د امپلایر آن آل میټر اف سیفټي اینډ هیلث ریلیټینګ ټو دیئر ورک چې کوم زموږ سره ویب سایټ کې کوم زموږ سره هیلث اینډ سیفټي مسلې دي میټرز دي په دې به امپلایر د څه کوي ورکر سره مشوره کوي او بل ګیو د رائټس ټو لیو ا ورک پلیس دیٹ هی هیز ریزن ټو تھنک present and imminent in serious danger to his life or health and not be compelled to return until it is safe مطلب دا لري خبري سیمپل یو ورکر دی اوس د دا پته ولګی چې یاره ماته په دې ورک سایت کې هیزټ دی ریسک په خطر ده نو به دا ورک پلیس چې کوم دی پریدي کمپلیټلی به دا ورک پلیس پریدي او دا غي پوری به دا نه ریټرن کیږي چې سو پوری دی ته پته ولګی چې اوس ماته دلته کمپلیټ سیفټي پرووایډ شه او دا چې کوم امپلایر دی وي دا ورکر به نه کمپیل کوي به دې بس زور زبردستی نه کوي چې ته واپس سایت ته راشه. اوس راځو انفورسمنت ایجنسیز ته چې یاره انفورسمنت ایجنسیز څه څه وایي نو انپورټ وای نو هارمونایز ګلوبل سټانډرډ مطلب دا دی چې د انپورټمنت ایجنسیز لپاره داسې انټرنیشنل یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن کې داسې قانون وغیرہ سو وغیرہ نشته دی وای کنټری سپیسیفیک ایجنسیز مې انکلوډ مطلب دا چې د هر کنټری خپل سپیسیفیک ایجنسیز هیلث اینڈ سیفټي کې بده کې زم کې هیلث اینڈ سیفټي انفورسمنت ایجنسیز فایر اتھارټي والا سره می انشورنس کمپنی مې او دین علاوه پولیس مې بی انوالو ان انفورسینګ هیلث اینڈ سیفټي لا ان سم کنټریز په ځینې کنټریز کې زموږ سره سمپلی پولیس وغیرہ هم انوالیزم سره اوس راځو کنسیکوینسز اف نان کمپلاینس چې کوم زموږ سره د هیلث اینڈ سیفټي نان کمپلاینس مطلب دا دی چې په سیفټي باندې عمل نه کوي نو د هغې به څه نتیجه راوځي څه کنسیکوینسز به راوځي نو بریچز اف هیلث اینڈ سیفټي لیجسلیشن از یوزولي ا کرایمینل افینس مطلب دا دی چې کوم زموږ سره هیلث اینڈ سیفټي قانون بریچ شي مات شي اکسیډنټ وشي نو څه چل پکې کې کریمینل افینس پکې کې کریمینل کیس پکې کې نو لیډینګ ټو څه اول انفورسمنت ایکشن دی په انفورسمنت ایکشن کې بدی ته څه اول کېږي امپروومنت اول ورته چې کاربن په سیفټي کې امپروومنت راول دا غینه پس کوم دی پروهیبیشن کار دی بن کا سیمپل دا غینه پس په پروسیکیوشن عدالتي کاروایی کېږي نو عدالتي کاروایی کې به ارګنایزیشن میں بھی فائن ارګنایزیشن میں فائن کې دي شي انډیویډوال میں بھی فائن یو ورکر سپروایزر هم پروم کې دي شي او دین علاوه امپریزنمنت مطلب جیل ته کې هم تللی شي. بل راځو کلیم بیس سیستم مطلب دا دی چې کوم ورکرز دي دا چې په امپلایر باندې کلیم کوي د پیسو دپاره کمپنسیشنز دپاره نو دې ته موږ کلیم بیس سیستم وایو. کلیم بیس سیستم زموږ سره دوه دي یو فالټ بیس سیستم دی یو نان فالټ بیس سیستم دی. ګوره سمپل فالټ بیس سیستم دی ته جره په دې کې غلطي ګوري د چا د ورکر یا د امپلایر غلطي ګوري. نان فالټ بیس سیستم دی ته چې په دې کې غلطي وغیرہ نه انوالو. فالټ بیس سیستم سمپلی په پاکستان کې چې کوم زموږ سره دا چې کوم زموږ سره بېنظیره انکم سپورټ پروګرام چلیدو صحیح دی اوس دی بل دغه ته وخت دی زموږ سره نو دا زموږ سره نان فالټ بیس سیستم کې راځي. بل چې کوم دی فالټ بیس سیستم نو فالټ بیس سوري په فالټ بیس سیستم کې ځکه چې پای کې غریبان ګوري نو غریبان ته پیسې ولې کېږي او نان فالټ بیس سیستم کې زموږ سره صحت انصاف کارت ان پدې کې غریب او مالدار نه ګوري خو هر کس لپی علاج کوي. نو کلیم فار کمپنسیشن فالټ بیس سیستم کمپنسیشن چې کوم دی دا په ډیټیل سره وایي پدې کې څه چي وایي ورکر برینګ کلیم اگینست امپلایر ورکر چې کوم دی دا به د امپلایر خلاف کلیمز کوي کیس به کوي عدالت کې او څه په سیول لیګل سیستم کې به کوي سیول کورټ کې او څه وایي ورکر مست پروو امپلایر هیز واز نیګلیجنس اینڈ دیئر فور ټو بلیم فار انجری ال هیلث مطلب چې کوم ورکر دی دا به امپلایر باندې کیس کوي دا به د امپلایر غلطي دا به د امپلایر باندې کیس ګټي سو چې دا د امپلایر نیګلیجنس سو چې د هغې د لاسه زه انجري شوم اکسیډنټ وشو او دا کیس په کوم ځای کې نه په یو کې اینډ یو اس اے کې فالو کېږي. بل راځو چې کوم زموږ سره کلیم فار کمپنسیشنز دي زموږ سره په دې کې زموږ سره نان فالټ بیس سیستم دی. نان فالټ بیس سیستم نیشنل او ریجنل سکیم مطلب دا چې دا زموږ سره د چې کوم نیشنل سکیم وغیرہ چې کوم بېنظیر انکم سپورټ دی دین علاوه صحت انصاف کارت راشن کارت وغیرہ دا چې داسې سکیمي په دې کې نو نیډ ټو پرو نیګلیجنس په دې کې کیس وغیرہ څه ضرورت نه ډیسایډ باي اپینینل ایکسپرټ مطلب دې ته ایکسپرټ ناسي مطلب دا چې د ورکر ډیسیبিলিټي وغیرہ ګوري نو لایر اور کورټ په دې کې نه کیس یا وکیل انوالي او نیوزیلینډ ان سویډن دا په دې کنټریز کې چې کوم دی انوال دی. اوس راځو ادر انټرنیشنل سټانډرډ چې کوم زموږ سره ادر انټرنیشنل سټانډرډز دي
नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आईएसओ چې کوم دی वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम या मैनेजमेंट स्टैंडर्ड دا زموږ سره دنیا د ټولو نه غټ لارجست ډیولپر دی سټینډرډ په دې کې آईएसओ 9001 کوالټي منیجمنٹ آईएसओ 14001 انوایرنمنټل منیجمنٹ آईएसओ 12001 چې کوم دی سیفټي اف مشینری آईएसओ 45001 هیلث اینڈ سیفټي منیجمنٹ سیستم دا اوس چې موږ کوم وایو آईएसओ 45001 دین علاوه چې کوم زموږ سره آईएसओ 14000 انوایرنمنټل منیجمنٹ د دې ډیر زیات سکوپ ته کسو کې نو د دې وکي په ټایم باندې بل دیز آر سټینډرډ ناٹ لا دے آر ګډ مینجمنٹ پریکټس مطلب دا چې دا زموږ سره سټینډرډ دي زموږ سره سیمپل مینجمنٹ پریکټس دي او دے لیډز ټو اور ورلډ کامن اپروچ ټو ګډ مینجمنٹ مطلب چې دا څوک فالو کوي نو ورلډ وایډ به چې کوم دی دا څه ګډ مینجمنٹ سیستم فالو کوي اوس راځو ادر سټینډرډز کوم دی په دې کې زموږ سره اوساس 18001 دی نه علاوه آईएसओ 9001 او آईएसओ 45001 هم شته دي زموږ سره اوس راځو ویئر یو کین فایند انفارمیشن مطلب چې کوم زموږ سره هیلث اینڈ سیفټي انفارمیشن دی دا په کوم ځای کې نېشنل انټرنیشنل سټینډرډز چې کوم دی په کوم ځای کې په دې کې زموږ سره انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن شته ایلو او اوشا ګورنمنت هم شته ایجنسیز اوشا یورپ ولا هم شته د زموږ سره هیلث اینڈ سیفټي ایچ اس سی یو کې هم شته زموږ سره او دین علاوه چې کوم زموږ سره ویسټرن استرالیا دا هم شته د زموږ سره لیکچر زموږ نن ډیر غټ شو صحیح ده معافي غواړم او ان شاء الله نیکسٹ چې کوم 2 چپټر د زموږ سره دا به مخکې تاسو ته ان شاء الله سبا پرووایډ کیږي او څومره مرګري دي زموږ سره تاسو کمنټ وغیرہ کولای شئ سکه مې په کوم ځای کې صحیح ده نو ماته سجیشن را کولای شئ او تاسو د ټایم استوره لپاره ډیر ټیک شو چې زموږ لیکچر ګورو ثانک یو سو مچ الله حافظ